بسم الله الرحمن الرحیم. باب المزاح. مشکات شریف کی په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه د مزاح ولا حیثیت د تحقیق. مزاح مزاحت معنا دا ده چې خپل منځ کې سړی کومې خبرې د طبیعت لپاره کوي چې په دې سره طبیعت کې فرحت راشي، خوشحالي راشي، د مزاح نیل شي. څومره اوقاله د نشورونو په دنیا کې تېر شوي دي، عقلمند خلک تېر شوي دي، هغې دې خبرې قایل دي څه مزاح کول، بزله سنجي کول او د طبیعت خبرې کول دې سره طبیعت کلو شي د په شریعت کې منع نه دي. خو که مزاح بیا دې درجې ته ورسېږي چې مذاق ونه جوړ شي بیا ناجایز ده. ځکه قرآن کریم کې راغلي دي یو بل ټوکې به نه وړوه کوئ، یو بل پرې به ټوکې نه کوئ. ولیسخر قوم من قوم عسى یکون خیرا منهم. یو خلک به د بل خلکو، یوه قبیله د بلې قبیلې ټوکې به نه وړو کوي چې هغه پرې خندا یې وکړي، دې سره خلکو بغضه زیاتېږي او کېدای شي ونه بهتر وي. دې کې د مزاح والا حیثیت بیانول شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مزاح کولو، خو د کوم مزاح چې موږ کوو سره کې عامې ټوکې کوو، دې کې دا جهاد ضروري ده چې د چا سره ته ټوکه کوې او نه خفه نه شي. که دې حیثیت ته درجې ته 1200 سړی په خفه کېدلو بیا ناجایز ده، بیا ګناه لري. دې ځای نه مصنف رحمه الله ټولې همدا خبرې ویني. الفصل الاول. انس رضی الله عنه حدیث بیانې فرمایي عن انس رضی الله تعالی عنه قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا. پیغمبر علیه السلام مو سره داسې اوسېدو لکه عام انسان چې سره طبیعت څه کوي، لکه ملګري شو سره کې. پیغمبر علیه السلام به د شیطان اخلاق کولو، د کمزورو خلکو سره به ښه اخلاق کولو، مکارم الاخلاق. همداسې د وړو خلکو به زړونه میل کولو، د هغو زړونو ته به خوشحالۍ داخلوله، خبرې عزتمندې وي، ډېرې په عزت او طریقې سره به خبرې کولې. چې زموږ سره څه د اوسېدله ژوند کې نو موږ سره به خبرې اترې کولې. دا خو نه د شمتوب سور کې چې سره خبرې نه کوي، یا ځون شکې دانا شمار کې زه ډېر پوهې کاسې چې سره نه غږېږي. دو د عزتمندو خلکو طریقه نه ده. ډېر شکې ځون نه بیخي بیوقوف جوړ کې خبرې کوي یو مخې خال د نه تنګ شي، دو طریقه هم بیا شریعت کې منع ده. ان کان النبي صلی الله علیه وسلم لیخالطنا. پیغمبر علیه السلام مو سره اوسېدو حتی یقول لاخ لصغیر. انس سیبی چې مو یو ډوک اورور ابو عمیر نه مدور بنی یخي و مخکنا کنیت والا نه کی داول شي پوړور کې بنی یا ابا عمیر ما فعل غیر. ای ابو عمیر ابو البل دې سر شول مخې د بلبل ساتلو اخذوس نشي کتلې څه دې پکړې دي څه شولو کان له هنو غیر دې سره بلبل مرشو دماغو ولا خبرې ونه پیغمبر سره تاسو سره د سکړه متفقون علیه. د دې لپاره ټولې خبرې کولې صدا خلشه کې تربیت و خلیصیار عام مشمون سره هم شکول خبرې کول، خوش طبیعي کول، دا د شریعت مطابق شاید دا شریعت نه د منې کړي. الفصل الثاني. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره صاحب دا روایت کوي چې قول یا رسول الله. صحابه او پیغمبر علی السلام ته پرې کیو پرول دا وی انک تداعبنا یا رسول الله ته مو سره عامې خبرې اترې کې طبیعت مون سره کې خوش طبیعي کوي، ښه طبیعت مون سره چلای ای چې که هر څنګه کنه زه صرف حق خبرې کوم. قول انی لا اقول الا حقا. زه صرف حق خبرې کوم، د مخلې نه صرف حق خبرې وځي، بل څه د مخلې نه وځي. رواه الترمذی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم مزاح کولو ناغه کې دا خبر ورکی و صحیح څه کله ورکی ناجایزه خبره نه راو خبره بنو لکه د سترګې سره سره خوش طبيعي کې سره کې ناجایزه خبره نه به ګنون نه لري. وان انس رضی الله عنه انس بي ولرت کې ان رجلا استحمل رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو سړی پیغمبر علی السلام نه سورلې او تل سره سورلې وی کنه بي یا رسول الله زه پاتې شوم نو پیدل تل نشم طاقت می ختم شوی دی. فقال پیغمبر علیہ السلام تی چې انی حاملک علی ولد ناقه تو ته زدی وخی ولا بچی درکاو کنه مغه باندې بلور شي. فقال سړای نشو په غیظ لګا رښتیا مو ته وړو کې جون غره کوي
واړي جونګي په مزل نه کېږي. ما اصنع بولد الناقه، ای د خدای رسول دی وکړي جونګي بچي بنې سکون چې جونګي وړوک بچي مته غټ وخ پکار ده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ته چې دا غټو خانم مخې نه پیدا دي کنه زه ته سوخي بچایر کې د سرو خون ګرځي دا وخت بچي دي سبل زنه خو نه دی رغلي. وهل تلد الابل الا النوق، دا خان چې وهل تلد الابل الا النوق، ته بچي پیدا شي د څومره غټو خان دي دا دی وخت نه پیدا شي. ما خدا خبره وکړه نو سم نه دي چې جونګا ور کوي کوئی نشي په خبره باندې لګا. وعنه دا مذکور صحابی انس سے روایت کی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال له ته پیغمبر اسلامي پر کې چې یا زل اذنن اید وګون والا. اوس دا خبره خو واضحه ده چې هر سړی دوه وګونه درې نه چا زنه ځکه سړی سي قدرتن یو واقعي بلی باندې بل خبره ده. خو دې ظاهر نشه کول مقصود دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسره مزاح کول مقصود وو. یو د تنبیه کول مقصود چې دې دوه وګونه ولا معنا ده چې دوه وګونه د سی وی خام موسی خروي خو سي ځکه چې دوه وګونه دی وی او روي خنو سي بیا پیدا نه کوي. لکه موږ خلکو دا خبره کې دکاندار ته دکاندار ځکه چې دوه وګونه روي وي دکاندار دوه وګونه لري معنا دکانداري کې دوه وګونه روي ساتي. په یو طرف خبره کې تبار او د جواب ورکې سواد رګل. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عجوز، یوی پر کې پیغمبر اسلام بډای خزیته فرمایل چینه لا تدخل الجنه عجوز، جنت بډایونی خزی نسی جنت بډایونو خزو زوی نه ده. بډای خزه ډیره خاپاشوا ډیره په تکلیف کې وا سیاره دا خو مور اختیار نه سوده خو ډیره بدش لکه ځنه خلک ساده مزاج وي پام خبره باندې نه پیږي چې شنو وتاوي یا چوته وای ته د باغ در پسې دوا کسون یو در پسې سار د دوا د ولی بیا پرېګد د نه هغه از د خو اختیار پر پسې چوک ساوي خاطره ده دوا ولی په تم باج کې اوس وګور د عامه خبره پښتو کې کدی باندې سړی شکیږي غبربيږي ځنه ساده سړی سوچ ورنکي دسه هغه وړي خاص کله دا خبر اور د لس جنات ته بډګیون خو زوی نه ده بډګیون خاص به جنات ته نسی پرېښونه خو دا خو بعد یا درې بدتونه مو کړ دي چې دا خو به جنات ته نس پیغمبر مسلمان نامه پکېږي کله پیغمبر سم کوشش دا په پکېدو شي دا په پکون نو مقصد بلکې مزاح کول مقصد. فقال اي خزر وما لهن ویلی بنسی جنات چاله صدا وکانت تقرا القران غکران تلاوت کول پرشي پیدا لربي و قران کې خوشتا ده چې څومره خزي کله جنت سیدا به دوباره ځونه کړای شي کبډي او کزونه. فقال لها پیغمبر علیه السلام ته چې ما تقرئين القران ته قران کریم نه کڅ قران کې شر غل دي ان انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا د ټول خادم شکو دوباره وځونی وګرځو او دو بوششي د سی وشي لکه سره به دوه جن شي نه ټول وکړي ورسي نو په دې خبره باندې خزر به خوشاله شو وګوره مو په اسی خبره باندې پوي نشولو. وعنه ان رجلا من اهل الباديه دا صحابي روایت کې یو سړی کلیول سړی و د کلی ولا خلک دی او خلکو په شوند ډېر نه پیلګ څومره خال ډېر پیسې بازار ته یا څنګه کې تجارت ډېر کیږي ډېر پیږي ځکه او ټول ورځنده وشونه کې وسی ګر شنه خبرې ریټونه نامي شونه پیژندې کلی ولا خال یا سړی ډېر لري ولا ډېر کله کله رسی بازار کې شونه نه پیژندې سره دا بچی شي دا بچی شي نه د یو کا سره غلو کان اسم الظاهر ابن حرام دی سړی نامه ظاهر ابن حرام و وکان یهدی للنبي صلی الله علیه وسلم من البادیه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به کلی ول شون ورلو فتوفی وغیرہ هدی کی فیجهزه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد ان يخرج سکل بتلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو ته ضرورت ول شون ورکول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمو پر ملي پر ان ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه دا ظاهر صدا دا دی کلو سیدون کیا او مو
پاغو ځایونو کې قایم کوم ځای کې بازاري شي نو هغه ډېر ملایږي. وکان النبي صلی الله علیه وسلم یحبه، پیغمبر علیه السلام دې سړي سره ډېره تابه مینه وکوله. وکانه دمیما، او دا سړی شو په شکل کې ډېر ښایسته نه و. فاته النبي صلی الله علیه وسلم یوما، یوه پېره کې پیغمبر اسلام ته راغلی وهو یبیع ماته، خپل کلي ولا سامانې خرڅول، لکه د کلي ولا خال شګې وړاندون وړاندون شو اوزون وغیره دا شیون خرڅوي ورسره وي، کوم عام شونڅي د نه میلېږي بار ځایونو کې. فاحتزنوا من خلفي، پیغمبر اسلام ورسته نه سترګو کې داسې بان کړلو لکه چوته ورسته نه څیر شي سترګو کې ونیسه شوګي اوس مو پېژنده. ځنه ځای کې خلک د شي کې ولیبسو هغه نه کتل سره د چوک شولو. فقال ویل شرسل لمن هذا، پرېمه د څوګي فلتفت اسکله مخکې وړولو. فعرف النبي صلی الله علیه وسلم، پاته ورته د پیغمبر علیه السلام ځینې مالی ورستنه. فجعل لا یألو ملزق زهره بصدر النبي صلی الله علیه وسلم حين عرفه. څه کله پیغمبر سیمه پېژندل یو مخې ځونې پورې سلام علیکم چې پیغمبر سم مبارکې سینې نه مو برکت حاصل شي. څه دی وګوره دومره مو ته توجه وکړه. سردار دو جهان د دوړ جهان شه ده، سردار د ټولو پیغمبرانو امام ده. اته ته توجه در کې دي معنا دا چې دا لوی په خپل عظیم سړی ده. لکه کام سړی ته توجه کې دي باندې ته ما خپاګي دي سره ته کام ولګي دي دي سره ته نور عظیم جوړيږي. ځکه ته دومره لوی سړی وړ سړی ته توجه وکړي دوی کې عظمت درکې ده. کته سپک سړی سوا ته بوتو کې ورشتل ده ایمو مخې نه سیټ ته کې دا څنګه مخې ته واخه پرو ته خرپله یا خو بده شي ته کولو. پیغمبر علیه السلام عظمت زده کوي. وجعل النبي صلی الله علیه وسلم یقول، پیغمبر علیه السلام به خلکو سره ټوکه وکړه چې مې یشتري العبد، دا برونه چوب واخلې دا سړی خرڅاوي غلام دروستلمه ده. فقال یا رسول الله والله تجدني قاصدا، مو څنګه خرڅای زه خو سره ریټ کامونه ډېر کام یې کنه چوب مو نخلې په ډېر کامو کې مو واخلي. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام تو پر لکن عند الله لست بقاصد، ته دی الله دربار کې کمتر نه یې، بې قیمته نه یې، د تو ډېر عظیم قیمت ته دی الله په دربار کې. خو ته په جواب د سیلاګي ستر ډېر کم قیمته سړی یې. تو کې کومه تواضع درکې ده کنه، دا تواضع دومره قیمتي ده د دنیا ټول متکبرین را جمع کوي که تواضع ته نشي رسیدای. وعن عوف بن مالک الاشجعي رضی الله عنه قال، عوف بن مالک الاشجعي صاحب دا روایت کی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوه تبوک و فی قبه من ادم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته غزوه تبوک کې ورغلم د چمړې ولا خیمه کې نه نو. فسلمت، پیغمبر علیه السلام ته سلام وکړو. فرد علیه السلام جواب ورکړو. وقال موتدسی ورتوی چې ادخل رنا زنن راشه کنه. فقلت موتی چې کل یا رسول الله ټول در شننه خیمه ته پر چې کلو کا ټول روشنیم خو چوک نه راسي څنګه نیم باندې ورشنه پته کېږي ویلې بیا. فدخلت چې هغه بعد ورنه وته لکه زنه خلک چې هم خبره کې ټوکی کوي کنه د سیالات ته د ټوکا نو بس خو خبره ونه جوړه کی په داسې عامه ټوکا ته کول شي لکه یو ستړی یې لاغونه وختره ته جوړ کا خلاغونه ته جوړن سي د ورسنه ته جوړ کړو ته ما جوړ ته نه ویل خپل لاغونه ته جوړ کوو پر خپل دی یلی. قال عثمان بن ابي العاتقه، عثمان بن ابي عاتقه سیف دی چې انما قال هغه د شته چې ادخل كل ټول نه دیر شل کا کام دیر شل د زکه یله من صغر القبه خیمه واړه پیغمبر سن سناره ټوشه ټول روشنانه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال، نعمان صاحب داریت کی استعزن ابو بکر علی النبي صلی الله علیه وسلم، یی پرې کې ابو بکر سے برول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته واری وټکولو اجازهات یې ورته سره نه دیر شي اجازه شو کنيشتو ایمو خلکو کې دا خبره نشته ډېرې درنوځي په پوری کمپیوټر کې هغه اساسي بچي پچو سره ورتلای نشته د پاته لګي دروازې باندې د پاره کړ کولو دروازې به نوازه اندي د پاره خلکو لوي باندې دی منده تو څنګه ورتلای شي بدرومه خال درلې کې دونو بیا دا بشي خلقيږي نه اول به اجازه خلک شوشتو نشته ټوخه وکړي. فسمع صوت عائشه عاليا، ابو بکر سیدی ټیم کې د عائشې بیبي ولا و زور د لګه په جګه وس پیغمبر علیه السلام سره غږیدله. فلما دخل سکل پیغمبر علیه السلام تنه نویر ابو بکر سیو تانا ولا ابو بکر سیو رواني ولا چې پیغمبر علیه السلام په مخ کې څنګه جګه خبرې کول شي لیلتمها ابو بکر سیو ته لزدي ته یو کڼ زویر کړ
وقال وتی چې لا اراکی ترفعین صوتک علی رسول الله صلی الله علیه وسلم آینده د ونکسن څخه پیغمبر سم په مخ کې ځکه خبرې وکي د ابو بکر صدیق سی بلور و چوست پرېګه د ناته مونږ یې تن خو مخ خوري فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه پیغمبر سمانی کو چې ما کا بس ما کا خیر ده سمسله نشته ده وخرج ابو بکر مغضبا ابو بکر سے پوسیوتو چې د شي تکول تاسو د پاره ډیر آباد ده د پیغمبر په مخ کې څنګه چوب چاته وسکول شي تاسو قرآن کې نه دی ورېدلی چې د خدای رسول په مخ کې ځکه خبرې ما کې ټول مال بمور وخلی پاته بدته نه وي پیغمبر په مخ کې ځک نه واکېږي ځکه دا حکم د سعودیا کې کدو سکتلی پیغمبر سم روزي سره وګوري اران نه وای ایمان د حکومت کې وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایل خرج ابو بکر وګوره کیف رأیتنی ودکت کان کاستو بنا خلاص مکی من رجل سرنا کنه قتل به سره قال فمكث ابو بکر ایاما سورج تیر شي ثم استأذن بیا رغلی جزات وکړي فوجدهما قد اصطلحا ويكتب پیغمبر علیه السلام او شی بی سره کې خیر او خبرې کولې خفانو فقال لهما دوړتي چې دخیلانی فی سلککما کما ادخلتمانی فی حربکما څنګه مس جنگ جګړه کې نه بسنو اوس مدغه صلح کې سره شریک کېږي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا بالکل مو د سره خواخه ده تاسو سه مو د سره منلې ده